د هر مسلمان دپاره پکار دي چې د قرآن کریم څخه زیات سورتونه یاد کړي. لیکن افسوس چې د 10 کاله څخه مخکې د چا کم 15 سورتونه یادلو، هغه 15 سورتونه د نن پورې په لمانځه کې دی وایي. دغه طرز عمل صحیح نه دی، بلکې هر کس دپاره پکار دی چې د قرآن کریم څخه زیاته حصه یاد کړي، کوشش وکړي. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما څخه روایت دی چې کله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په غزوه احد کې کفن کم ولو، د کفن د کمیدو د وجه څخه نبی علیه الصلاة والسلام دوه شهیدان به ملاو کړه، په یوه کپړه کې بیا کفن ورکړي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړه چې په دې کې قرآن کریم چا ډیر یاد دی؟ چا به یو طرف ته اشاره وکړه چې دی، چا به بل طرف ته. بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې کم یو د قرآن حافظ دی، کم یو د قرآن زیاته حصه یاده وه، هغه د قبلې خواته به دفن کړي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایي چې زه د قیامت په ورځ د دې په حق کې ګواهي ادا کوم او دوی ټوله د خپلو وینو سره پټ سولو، نه پر دې باندې غسل سوی دی او نه پر دې باندې جنازه سوې ده. صحیح البخاري حدیث نمبر 1343.